جب الاحترام مسلمانانو مونږه سمودینا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عظمت دغه خلافت دغه جلالت اور دغه جمال باندې مختلف پهلو باندې مونږه بحث کړی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه پس پهله خلیفہ دی چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دنیا نه تشریف یوړو نو انصار سقیفه بنی سعد کې رجم شو چې مونږه انصارو کې یو امیر مقرر کو. مهاجرینو ته هم پته ولګي د صحابه کرامو ته چې انصار سقیفه بنی سعد کې د دې پر رغون شوي چې امیر مقرر وي. نو وایي چې امیر خو ممکن پکار دی. نو یو آواز وشو امیر منا و امیر منکم، یو امیر به زمونږ نه وي یعنی انصارو نه، اور یو امیر به د مهاجرینو نه وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پته ولګی دا چې انصار اور مهاجرین دی سقیفه بنی سعد کې جمع شوي دي او خلاف امارت باندې اختلاف دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغې ځای ته ځان ورسولو سقیفه بنی سعد. نو ورته وایي چې تاسو منځ کې څه دپاره روان شوي؟ ورته امیر منا و امیر منکم، یو امیر به ستاسو نه یو به د زمونږ نه وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلي چې ما د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي الائمة من قریش، امیر به د قریشو نه وي. البته تاسو به وزرا وي، ستاسو مشورې نه بغیر به کار نه کېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه د دواړه صحابه کرام ناس ورته دي دواړو کې فیصله وکړي چا لازم باندې تاسو بیت وکړو هغه به امیر وي. دا دواړه د قریشو نه وو. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راپاسېدلو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې بیت وکړو چې ته زمونږ خلیفه یې. چې دې دواړو د صدیق اکبر په لاس باندې بیت وکړو، ټول صحابه کرام انصار او مهاجرین پاسېدلو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس باندې بیت وکړو. اور امت په دې باندې اجماع وکړه. اجماع الصحابه اول اجماع ده چې صحابه کرامو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې وشو. دیو جن اجماع الصحابه نه انکار کول د کفر دی. دیو جن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت نه انکار د کفر دی. د صحابه کرامو په دې اجماع شوی، یو صحابي هم مخالفت نه دی کړی. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه ته یو خطبه ویله او ډیره یادګاره خطبه ویله. حمد و ثنا نه پس خپل قوم ته صحابه کرامو ته فرمایلو چې زه الله پاک ستاسو باندې خلیفہ مقرر کړم، زما په نسبت باندې ستاسو ټول برابر یې او ستاسو کې الله پاک تقوا هغه دی چې هغې کې تقوا ډېره وي. الله پاک تقوا خوښوي اور الله په نسبت باندې بدترین سړی هغه دی چې هغه فاسق فاجر وي. وایي ستاسو کې کمزور نه کمزور سړی زما د قانون مطابق ډیر طاقتور دی او ستاسو کې چې کم طاقتور دی هغه زما قانون کې شریعت ته بیا ډیر کمزور دی. څه معنا؟ که ستاسو خپل منځ کې څه مسله راغله نه ضعیف اور قوي دا ماته برابر دی. بیا او بیا اخر کې ورته وفرمیلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته قرآن اور سنت پریښي دي اور مونږ ته یو تعلیم راکړی، هغې مطابق به زندگی تیرو. که چېرې زما زندگی د اسلام مطابق وه تاسو بیا ما سره امداد او تعاون کوي، او که چېرې زه د اسلام خلاف شم ما کې کوږوالی راغلو نو بیا ستاسو ذمه داري دی چې زما اصلاح وکړي. دا حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل قوم ته وایي. د امیر المؤمنین کومه اصطلاح ده د حضرت عمر رضی الله عنه دور کې پیدا شوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویلو خلیفۃ رسول الله، خلیفۃ رسول الله. دیو جن تاسو که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاریخ ګورئ نو هغې سره به لیکلي خلیفۃ رسول الله. بیا چې کله حضرت عمر رضی الله عنه جوړ شو نو بیا ویلو چې خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم.
به یو ورځ یو بودو راغلو دیهاتو نه یو بنډیچي اور د حضرت عمر رضی الله تعالی دروازې باندې سکارو نو ناکینګ یو کو دروازې وټکول هغه چې بهر راغلو ورته یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی ورته چې څه عجیبه لفظ د ویلو وای موږ د ډیره اسانتیا پیدا کوم موږ ویلو چې خلیفۃ رسول الله نه د امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی دور کې دا لفظ ایجاد شوی دی امیر د پر منتخب کړی شوی دی خو بهرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو تاریخي خطبه دی صحابه کرامو ته وفرمایله اور دا تعلیم یې ورکو چې کما کې څه کمزورتیا وي غلطي وي ستاسو ذمہ داری ده زما به اصلاح کوي ما سره بیا غي یو د خلاف شرع کار کې به تاسو ما سره تعاون امداد اور کوپریشن به نه کوي قوم ته یو تعلیم ورکو امت مسلمه ته یو پیغام ورکو او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله خلیفہ نو جوړ نو د مدینه منوره کې به د کمزور خلکو ډیر امداد او غوی سره مدد تعاون وکولو البدايه والنهايه الکامل لابن کثیر دی ټول د لیکل ابن اسیر الکامل ابن اسیر لیکل غي دا نقل کړي البدايه والنهايه ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړي لیکل غي کې دا واقعا نقل ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به یو دا کول چې غو کور کې څومره مال وې سروي وې غوا وې یا میخه وې یا مثال چیلې و یا مثال ګډه وې نغې نبی په خپل باندې لا شولې داس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خدمت کولو او دا نغلی چې وړو می خپل غلو هغه چې کم کمزوري خلک دي د غو کور کې به جړو لګولو چې کله خلیفہ جوړ شو نو مدینه منوره کې به مشومي خپل مور ته دا ویلو چې مور مخکې خو ابوبکر صدیق مون کور ته رالو خدمت به کول هغه اوس خلیفہ جوړ شو زمونږ د کور خدمت په سوکې د صفاینې به سوکې د وب به سوک راوړي او زمونږ چې کم دا مال له سروي دي د دې سوک دا په تنظیم کوي دنه به سوک دا پهلا شوي نیو سړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا پیغام ورسول چې نن مدینه منوره کې یو جینې دا الفاظ استعمال کړي دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په الله ذات باندې قسم وخړو چې زما کم معمولات د خلافت نه مخکې او غو د خلافت د بعد هم وي او زه به دا خدمت کوم او کنز العمال کې یو روایت کې راغلي دي چې ورځ یو غریب زنانه واغې علاقې کې مدینه منوره کې دغه کور ته لاړو نغزي کې یا غوا یا مثال اوخه وا چې هر څو خو غینه پیلا شولې نیو مشوم سره خوا کې ولاړه وا کور ولا نزو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو کو چې زتا د کمی په کور د پر لاشومه دي کې زاګو سره درته لاشوم که بغیر د زاګو دي کې جاګ پکار دی وکنه نغي ورته کلو چې ماته زاګ ولا په پکار دي نه بیا به څه طریقه وي د چې کم دیهاتي خلک دي دا په دې باندې پويږي به غي د څه په ور کې جواب د زاګو نه ډکې وي او به ورته چې نه ماته زاګ ولا نه پکار نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه په آرام سره لښولې چې هغه زاګ جوړ نشي د و خلیفہ اور یو د غریبي زنانا د غریبي خزي دې تور سره تعاون کی امدادي کی چې د سړی دغه تصور هم نشي کولای دا مونږ ته یو رول ماډل دی یو مثالی راته پرېښی دی چې سره خلافت انسان خدمت کولی شي خو اله چې کله کول غواړي دی درته پرېښی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کومه دویمه غټه فتنه وغه د ارتداد والا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دنیا نه تشریف یوړو ډیرو خلکو د زکات نه انکار وکړو څه خلکو د نبوت دعوی وکي اسود انسی د نبوت دعوا وکړه مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړه نه په یو وخت کې سخت امتحاناتو کې صحابه کرام او چې کله د خلکو زکات نه انکار وکړو نو دلیل به څه پیش کولو وایي چې قران کې الله پاک فرمایلی خذ من صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان الصلاه سكن لهم خذ من اموالهم صدقه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی پاک دا فرمایلی چې د صحابه کرامو مال نه صدقې روچته کا دوی سره دیو مال کې تطهیر رزي د دوی زړه پاکيږي او بیا دوی لپاره ته دعا کوه ان الصلاه سكن لهم د ستاد دعا دوی لپاره سکون دی اوس چونکه پیغمبر لاړو ک ابوبکر موږ ته دعا کوي نه غیر سره موږ ته اطمینان نشته لہذا زکات نه ورکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د منکرین زکات خلاف چې کم سخت موقف اختیار کړی دی تر دې پورې چې صحابه کرامو کې درې ډلې جوړې شوې صحابه کرامو کې خپل کې اختلاف پیدا شو
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ابو بکر دې خلکو زکات نه انکار کړی دی، زکات نه ورکي، مونږ به تالیف قلوب نه کار واخلو، دو سره به نرمي وکړو، لږ به اسلام ته بیا مایل کوم، چې کله اسلام ته دوباره مایل شو خو زکات خو بیا ورکوي که نه. او بیا ورنه تپوس وکړو اتقاتل الناس، آیا ته به د خلک قتل کې صرف د دې وجې نه چې دوی د زکات نه انکار کوي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایلو چې والله لا اقاتلن، زه به خامخا دوی سره جنګېږم، من فرق بین الصلاة والزکاه، چې څوک د زکات او لمونځ منځ کې فرق کوي. فإن الزکات حق المال، د زکات دا د مال حق دی. څنګه مونځ فرض دی، مونځ نه منکر کافر دی، دغه رنګې زکات منکر هم کافر دی. دې دواړو منځ کې زه فرق نشم کولی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا ویلي دي چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، چې خلکو سره هغه وخت پورې جنګېږي چې هغه وایي لا اله الا الله بس، مخکې دې سره د مونځ یا د زکات د هېڅ تذکره هم نشته. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیلو من قال لا اله الا الله، چې چا دا کلمه ویله هغه خپل مال او جان مانه محفوظ کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمیلو چې نه، دیو خلکو سره به ما جهاد وي تر هغه وخته پورې من فرق بین الصلاة والزکات، چې هغه د دو دواړو منځ کې فرق کوي، او سره به زه جنګېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عزم، د استقلال، د جرأت، د غیرت او دا ثابت قدمی چې ما کله وکتله نو زه حیران پاتې شوم. او بیا مخکې دې روایت کې بخاري شریف حدیث نمبر 1399 او 1400 کې دا واقعیت ذکر ده مختصرا. بیا اخر کې وی فعرفت انه الحق، چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرتدینو خلاف وجنګېدو ما ته پته ولګېده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رښتیا په حق باندې و. اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کچره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جرأتمندانه فیصله نه وی کړي او موږ په اطمینان سره ناسو خپل ذکر تسبیحات مکولې اور د خلکو موږ ته ښه اکرامونه کولو چې دا صحابه کرام دي، دوی پیغمبر کتلې موږ ته بخښه خوراکونه راتلو، که په دې موږ اطمینان به ناسو نو موږ به ډېر زیات نقصان کړی و. خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصلې موږ راوچت کړو چې د منکرین زکات خلاف جهاد وکړو. اور په یو وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 11 لشکرونه تشکیل کړو. یو لشکر حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته ورکو چې تاسو د انسی سره وجنګېږه، هغه د نبوت دعوا کړې وه. حضرت عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ ته بل لشکر ورکو چې تلار شته د مسلمه کذاب سره وجنګېږه. دریم لشکري حضرت حذیفه بن حسن رضی الله تعالی عنہ غیته یو لشکر ورکو چې ته وځه، یو ځای ورته متعین کو چې ته بدل ته جنګېږي. اور حضرت شرحبیل بن حسن رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو لشکر ورکو چې کم لشکر مسلمه کذاب سره د حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ جنگیږي ته بغي پسې کومک په تور باندې ورځي، اول جنگیږي به دې ته بل سات نه پس ورشي، بیا به تور سره شي چې هغه ته شکست ورکړي. اور حضرت علا حضرمی دې ته یو لشکر ورکو، یو 11 لشکرونه صرف دې لپاره تشکیل کو چې چا د زکات نه انکار کړي د خلاف به جنگیږي، اور یا چې چا د نبوت دعوا کړي د دې خلاف جنگیږي. داسې حالاتو کې چې کله صحابه کرامو منځ کې اختلاف هم پیدا شو چې نه دی مرتدینو سره اوس فعلا لږه گزاره کول پکار دي، مونږ ته خطره دغه ده چې مدینه منوره باندې څوک حمله ونه کړي د مرتدین. خو هغې باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وکړه چې دا لشکرونه به تشکیلي. صحابه کرام فرمایي چې بعد کې مونږ ته فایده دا وشوه چې زمونږ د لشکرونو تشکیلونو دومره اثر و په دې کفارو باندې، مشرکینو، یهودو، نصارا باندې چې چا کې دا جرأت نه و چې مونږ خلاف اواز اوچت کړی دی، ټولې فتنې دباو شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ جوړ شو، یو مسله پکې دا و چې لشکر اسامه رضی الله تعالی عنہ د لاړ شي او کلاړ نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې چې کله ژوندی او اخیری وخت کې دنیا کې تشریف فرماو نو اخیری وخت کې دا فیصله وکړه چې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ دی وخت کې عمر ډیر کم و 17 یا 18 سال، یو غټ لشکري ورته ورکو چې ته بلار شي شام باندې هغه ځای کې به ته جهاد وکړي. دیو مدینه منورې نه 3 میل فاصله کې چلاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو.
او ظاهره خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه تشریف یوړو دیو کې صحابه کرام باندې څومره بوج څومره خفګان تر دې پورې حضرت عمر رضی الله عنه دا اعلان وکړ چې چا پیغمبر نه ویلو چې دنیا نه تشریف وړي سر به قلم کم. دې دوران کې دا لشکر بار ایثار شو اور صحابه کرامو کې درې قسمه رائے راغله. پہلا رائے د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هوا چې د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ لشکر به اوس تشکیل نه کی دا د پاتې شي. ولی موږ د دې وخت کې خطر دغه ده چې څومره مرتدین دي چا د زکات نه انکار وکړي چا د نبوت دعوی وکړي د سنی مدینه منوره باندې حمله وکړي. مدینه منوره کې د سنوي ازواج مطهرات دي صحابيات دي زموږ زنانه دي دوه تکلیفونه رسي چې موږ ټول jihad ته وزو دی بس کېږي. دغه ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاریخي جمله ویلي و چې ما د الله ذات باندې قسم وي چې زه مدینه منوره کې زما جسم پروت وي زما د جسم تدفین ولا څوک نه وي اور د زناور رضی زما جسم خوري دا برداشت کولی شم خو د اسلام کې کمی نشم برداشت کولی. دا لشکر بزي خپل رائے دا و چې دا لشکر بزي څنګه پیغمبر ویلي دا لشکر به خامخا تشکیل کی په ای صورت کې باندې دا لشکر مدینه منوره کې نه پاتې کیږي. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے و. دریم د صحابه کرامو یو جماعت هغه غي د ویلو چې ای امیر المؤمنین مونږ دا نه وی چې د جماعت ته نزي حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه کوم لشکر سره دا تشکیل کا خدا امیر بدل کا امیر عمر نه کم دی یو مشر سره امیر جوړ کا چې غلط شي ټیک دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرامو ته ویلو چې کم لشکر پیغمبر تشکیل کړي ان دغه لشکر بزي امیر بھی اسامه بن زید بھی اور اوس بزي سری کی بهم نه فوراً به تشکیل کی. چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دي صحابه کرامو ته خبرې وکړي نه صحابه کرام ټول اردو ز سرخ خمي تسلیم شو چې بس ټیک ته چې ته وای دا لشکر به تشکیل کړي دا وزي جهاد تا قربان شم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه عجیبه شخصیت. البدایه والنهایه لیکلي دي چې کله دا حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه تشکیل کو رواني کو د لشکر نو خبره ورته وکړه چې ای اسامه ته چې کله الته جهاد ته ورسېږي خیانت په نه کوي ګوره ثابته وایي تا سره د لشکر هم امانت دی او کوم مال غنیمت راشي هغه هم امانت دی خیانت نه ځان وساته. دویم مسله به نه کوي مسله دې ته ویل کېږي چې مړی وکړي غنه پوزه غوږونه اور لسونه خپې کټ کې دا شریعت کې منع دي ښه که مسلمانې کېږي که کافرې کېږي دا ظلم دی. دریم دا چې ماشومان به نه قتلی زنانه به نه قتلی چې کم بوډاګان دي جنگ نشي کولی هغه به نه قتلی کم راهبان چې خپل عبادت خانو کې ناستي دا به نه قتلی فصل به نه سوځئ ونې به نه کټ کوئ ظلم به نه کوئ چې کم سره تا خلاف جنگیږي هغې سره جنګېږه او چې کم نه جنګیږي هغې ته به هیڅ نه وایي او سروي ما ذبح کوه نه چیلي نه اوښان نه غوا غوی میخه هیڅ نه ها چې کله ته د بقدرې ضرورت خوراک ضرورت وي بیا یې ذبح کوه خیر دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسامه بن زید رضی الله عنه ترغیب چلی او بیا ورته اخر کې وایي چې تا سره د الله مدد دی الله نه مدد غواړه الله په ذات باندې توکل او اعتماد پکار دی. او بیا روان څنګه دی حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه په اس باندې ناست دی د هغې چې اس کم پړی دی هغې خپل لاس کې دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کم خپل اس سره مدینه منورې نه روان شي او اس نه پیدل روان دی اور د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومه سوارلي وه د هغې پړی د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه لاس کې و. اسامه بن زید رضی الله عنه سره چې کله خبرې کوي نه امیر المؤمنین په ځمکې روان دی او اسامه بن زید په اس باندې ناست دی. اسامه بن زید عمر کې کم دی وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر 61 سال دی اور چې کم امیر د جهاد والا لشکر امیر اسامه بن زید رضی الله عنه عمر 17 سال دی. چرته د 61 سال والا سپینګیره شخصیت اور د 17 سال والا نوجوان څومره عمر کې فرق دی. نو اسامه بن زید ورته وی چې ای عمر ما د الله ذات باندې قسم وی یا داسې چلو که چې ته زما په سوالي باندې کېنه زه به پیاده ستا سره روان شم اور که نه دا کار وکړه خپلې سوالي باندې کېنه بیا ما سره خبرې کوه دا زه نشم برداشت کولی چې ته پیدل روان یې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې ای اسامه ما د الله ذات باندې قسم وي ته به په اس باندې ناست وي زه به تا سره پیاده مزل کوم او د چې کوم خبرې درته کوم زه دا غواړم چې ما په دې بدن باندې خټه ولګي اور دا ګرده ولګي اخرت روزي الله پاک ته دا زه پیش کړم دی او جنازه جهنم مور نه بچ شم.
دا هغه شخصیت دا خبرې کی چې ابوبکر فی الجنه خوشخبری ورته پیغمبر ورکړي. قرآن کې دی په عظمت کې آیتونه نازل شوي دي. دا هغه صحابي دی چې د پیغمبر موجودی کې 17 ځلې امامت کړی دی. الفاظ یې دا دي چې خیر دې زه لږ غواړم چې ګرده زما په بدن باندې ولګي. لشکر روان دی، ګرده اوچتېږي، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جسم مبارک باندې لګي او بیا ورته اخر کې درخواست کوي. 61 ساله امیر المؤمنین د 17 ساله د لشکر جهاد امیر نه تپوس کوي چې یو درخواست درته کوم. حضرت عمر رضی الله عنه تاسو سره پیغمبر تشکیل کړی دی او زه نوی خلیفه یم، ما ته د حضرت عمر د رای ضرورت دی. که ستا رای وي ستا خوښي عمر ما ته پرېږده. درخواست چا نه کوي؟ د جهاد د امیر نه. هغه ورته وایي چې ټیک دی که حضرت عمر رضی الله عنه تا سره خلافت کې معاون وي، تعاون کې استی وزیر په طور باندې ځان سره ایساره، ما طرف نه د عمر رضی الله عنه تا سره ایسار شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسامه بن زید رضی الله عنه لشکر تشکیل کی اور ورپسې چې دلته نه تللی دی، یوازې تللی دی. یو سر عبدالرحمن بن عوف د خپل سوالي ولی هلته نه حضرت عمر رضی الله عنه سره واپس مدینې منورې ته راځي. او صحابه کرام فرمایي چې موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا رای موږ سمجھ کې نه راته چې دا لشکر ولې تشکیلي. صحابه کرام وایي چې وروسته موږ ته د دې فایده پته ولګېده چې کله دوی شام کې فتح کړو، هغه شام کې ورته الله پاک فتح نصیب کا چې ورپسې دې په کومه لاره باندې راتلو، هغه ځای کې څومره مرتدین و هغې د ارتداد نه اسلام ته دوباره راغلو. کم مشرکینو د مسلمانانو خلاف منصوبې جوړې کړې، هغه خاورو کې میلاو شوې چې دومره سخت حالاتو کې دومره لوی لشکر شام ته تشکیلول د دې خبرې دلیل دی چې مسلمان اوس هم طاقت کې دي. اور دا سمجھ بوجھ، دا فراست اور دا تدبر، دا تفکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حاصل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتقال نه پس اسود انسی د نبوت دعوا وکړه. طلحه بن خویلد اسدی، اسود انسی پسې خو بل لشکر هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه قتل کړی دی. نه دا طلحه بن خویلد اسدی د نبوت دعوا وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته ویلو چې دې تعقب پسې ته لاړ شه، دې تعقب وکړه اور دې مخې ته آپشن کې دا وه که اسلام ته راځي، اسلام دروازې ورته کولاو دي، اور که اسلام نه قبلوي جزیه به ورکوي، که جزیه نه قبلوي بیا درېیمه لار سر قلم دی، بس بیا به قتلېږي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله طلحه بن خویلد اسدی ته ورسېدو نو هغه چې کوم ځای کې هغې نوم دی بزار یا بزاخه مختلف. هلته کې خپل لشکرونه تشکیل کو، صحابه کرام یې صفونو کې ودرولو. اور بل طرف ته طلحه اسدی خپل لشکر یې ودرولې. بنو غطفان قبیلې والا خلک راغلو، دې سره میلاو شو. اور هغې نه علاوه نورې چې کومې د دې نږدې قبیلې وې هغه ورسره میلاو شوې. اور بنو فزاره کې عیینه بن حصن دا د دوی امیر و، دا دغې طلحه اسدی طرف نه ودرېدو، هغوی طرف نه جنګېدو. 700 کسان یې ځان سره راوستو چې دا به د خالد بن ولید رضی الله عنه لشکر خلاف جنګېږي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چیف آف آرمی سٹاف یا چیف ان کمانڈ ہی جوڑ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله د خالد بن ولید رضی الله عنه بطور چیف آف آرمی سٹاف انتخاب وشو، نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه روایت ذهن ته رالو چې کوم مسند احمد حدیث نمبر 43 کې ذکر کړی دی، جلد 1 صفحه 216 باندې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ډیر ښه انسان دی، دا د خپل قبیله سردار دی. او به فرمایلو هو سیف من سیوف الله، دا د الله د تورونو یو توره ده. او به فرمایلو صلی الله عز وجل علی الکفار والمنافقین، دا هغه توره ده چې دا نیام نه الله پاک بر کړي ده د کافرانو او د منافقینو په سر باندې. چې کوم ځای کې کافر سر اوچتي منافق دی به کلم کوي. مطلب یې دا و خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله دی طلحه اسدی لشکرونو سره مخامخ شو، جنگ شروع شو. نو خالد بن ولید رضی الله عنه ته الله پاک ډیر د جهادي میدان کې ډیر الله پاک ورته یو سوچ، یو فهم، یو تدبر، ډیر هوښیار سره د جهاد په میدان کې.
دلته کې چې کله د طلحه اسدي لشکرونو خپې پر ډګمګا یعنی بس خپې سپکې شوې تښتېدو ته یې ځانونه تیار کړو نو عیینه بن حسن چې بنو فزاره امیر غرالو د خپل طلحه بن خویلد نه تاسو کوی ته زموږ پیغمبري کاڼي باندې ناسې په ځان د صدر چولې دي څه چل دی وای ما ته وਹੀ رضی لک صبر وکړه نو یو ځل ورته رالو چې وਹੀ راغله کنه یو نه وਹੀ نه راغلی دین ځل ورته بیا رالو چې دا وਹੀ رضی کنه رضی موږ دلته بیړه غرق شو وی لک صبر وکړه یا وਹੀ نه راغلی چې دریم ځل ورته رالو ورته وਹੀ رضی کنه رضی او ورته چې ما ته جبرئیل السلام رالو او ما ته وی چې دې میدان کې باغ سکیږي چې تاسو قسمت کې لګلی شي او بیا ورته ویلو چې ما ته ویلو چې دا ډېرې یادګاري خبرې ده به ته ټول عمر یاد ساتې نو عیینه بن حسن ورته وایي چې او اوس په یو داسې کار کېږي چې هغه به ته ټول عمر یاد ساتې خپل لښکر ته اواز کو چې ای بنو فزاره قبیلې والا خلک راځئ جنګ نه جنګېږو دا خو پیغمبر داسې پیغمبر وي دي ته دا پته نه لګي چې جنګ کې به څه کېږي دا ساسو کسان چې کله لښکر نه لرې شو نو زیره خبره یې لښکر خو تباه او برباد شو ندی طلحه اسدي ځان د پر یو خپل اس مخ کې نه ودرولې او چې پوه شو چې د جنگ خو بیلیږي لاړو هغه اس باندې کېناستو خپل کور والا نیوار نامې وه هغې په اوښې باندې کېنولو په شام طرف ته وتښتېدو مسلمانانو لشکر د عیینه بن حسن پسې تعقوب وکړو دی ګرفتار کړو نه خالد بن ولید رضی الله عنه ته چې راوستو نو هغه ټیټ په اس باندې وتړلو ټیټ یې کېنولو اور څه کسان لشکر ورسره کو چې د تاسو خالد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خدمت کې حاضر کی چې کله مدینه منورې ته راغلو نو مشومان ورپورې ټوکې کولې چې تبا که تا د خولې ته وګوره تا د حالاتو ته وګوره ته یو باطل نبوت دعوا چا کړي دي هغې سره معاون یې هغې په سره جنګېږي مرتده نه دې ورته وایي زه مسلمان کله شوم چې تاسو ما ته مرتد وایي زه سره اسلام کې داخل شوی نه بیا چې کله خالد بن ولید رضی الله عنه ته خلا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې کله محل ته راورسېدو هغه چې کوم مسجد نبوي هلته ورسره ملاقات وشو نه اسلام ترغیب یې ورته ورکړو چې اسلام کې داخل شه ظالمه دا څه کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې عیینه بن حسن اسلام کې داخل شو اور علماء لیکلي چې بیا ډېره ښه زندګي تېره کړه بقي بیا زندګي اسلام کې تېره کړه مسلمان شو طلحه اسدي څنګه چلو کو دا یو ځل عمرې ته راغلو چې عمرې ته راغلو نو اسلام کې داخل شو بیا دوباره اسلام کې چې کله داخل شو نبوت نه توبه وبستا استغفار توبه وکړه نه چې کله اسلام کې دوباره داخل شو عمرې ته راغلو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره به نه میلوېدو چې زه شرمېږم چې زه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره میلاو شم او زه ورته وایم چې زه طلحه بن خویلد اسدي ما د نبوت دعوا کړې وه نو عمرې وکړه پټ دوباره لاړو تپوس وکړو چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه لشکر کم ځای کې دی چې ورته ویلو فلانکي ځای کې دی لاړو هغه سره لشکر کې شامل شو خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو خط ولیکلو چې طلحه بن خویلد اسدي ما سره لشکر کې دی اور اسلام کې دوباره داخل شوی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوابي خط کې ولیکلو چې ځان سره مشرانو کې والا کله جنگېږي دی نه رای اخله ها دا کار وکړه چې لشکر امیري جوړ نه کړي نور به جنګېږي تا سره خو یو ډله یو جماعت ورنه کړي چې ته د دې امیر شي بس جنګېږه نه د طلحه بن خویلد اسدي د نبوت نه بیا دوباره اسلام کې داخل شوی دی او به لوی خدمات دی زمانه کې چې یو بل مسلمانو دپاره کم صحابه کرامو دپاره غټ چیلنج هغه مسلمه کذاب و او ډېر غټ لشکر ورسره و ولې چې مورخینو لیکلي دي چې 30-40 هزار لشکر ورسره او صحابه کرامو چې کم لشکر مدینه منورې نه ورغلی هغه 12,000 یا 13,000 یعنی یو طرف ته 30,000 بل طرف ته 12,000 لشکر اور دې سره جنګېدو دپاره حضرت اکرمه رضی الله عنه رسېدلی و هغه میدان ته جنګ یمامه چې ورته ویل کېږي یمامه کې اور یمامه کې دوی په داسې ځای کې پړاو واچوله چې هغې نه ټول د یمامه علاقه ښکارېده خالد بن ولید رضی الله عنه د طلحه بن خویلد اسدي سره چې کله جهاد وکړو نو هلته کې لږ پړاو واچولو بل ځای کې لږ ایثار شو مختلف وړه وړه جماعتونو سره جهاد کولو نو چې دلته رسېدو میاشت دی کې تېره شوه چې یمامه ته راورسېدو او دلته کې مسلمه کذاب یو مضبوط خپل سوچ مطابق لشکري تشکیل کړی و لشکر کې به مخکې عربو دا کار کولو چې لشکر کې به 15 حصې جوړولې یو حصه به مخکې و هغې ته به ویلو چې مقدمة الجیش ښي طرف ته به یو جمع جوړه کړه هغې ته به یمنا ویلې کېدو یا میمنه ګس طرف ته به یو جوړه کړه هغې ته به یسرا یا میسره
او وروسته به یوه جوړه کړه لښکر، یو به منځ کې لښکر کو غټ لښکر هغې ته به صدر ویلی. نو مسلمه قزا خپله باندې لښکر اخري حصې کې و چې ما ته څوک راونه رسي مسلمانانو کې. اور میمنه باندې طفیل بن محکم بن طفیل امیر جوړ کو د مسلمه کذاب طرف نه. اور چې کوم میمنه وه مې سره وه ګس سره په جماعت و هغې باندې امیر جوړ کو رجال بن عنفه وه او خپله باندې لښکر اخر کې و. او چې کله مسلمانانو لښکر وکتل نو خپل لښکر ته یو تقریر وکړو چې نن د ستاسو د غیرت او د جرأت ورځ ده، که چېرې نن مو غیرت ونه کړو ستاسو دغه ښځې به د مسلمانانو وینځې جوړېږي او بغیر نکاحه به دوی سره خپل ضرورت د دوی نه پوره کوي. نن غیرت وکړي خپل قوم او نسلونه بچ کړي لکه څنګه دلته خلک قومي نارې لګوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې کله د لښکر ته راورسېدو نو د انصارو چې کومه جانډه دغه ثاقب یو صحابي ته یې ورکړه ثاقب بن قیس رضی الله تعالی عنه ته. اور د مهاجرینو کومه جانډه وه هغې ورکړه حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته. اور لشکرونه یې تشکیل کو، صفونه یې برابر کو. مسلمانان څومره جرأت سره د صحابه کرام وجنګېدو دومره شجاعت سره هغې وجنګېدو. تر دې پورې مورخینو لیکلي دي چې بعضې د مسلمه کذاب لشکر و خلک د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خیمې پورې راورسېدو. دې دوران کې ابو سالم ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې چا سره د مهاجرینو جانډه وه هغې یو آواز ولګولو چې زینو القرآن بالافعال، قرآن ته حسن نصیب کړي د خپل کارنامو سره جرأت سره. اور د خپل لښکر ته یو جوش او جذبه د قریب سره وکړه. هغه د بعد دا صحابي هم شهید شو ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه هغه چې کله وکتلو چې د مسلمه کذاب لښکرونه زموږ خیمو پورې راورسېدو وایي دا څنګه کیدلی شي. خپل لښکر ته هغه یو مضبوط تقریر وکړو هغه هم شهید شو. زید بن خطاب رضی الله تعالی عنه او ثابت بن قیس رضی الله عنه مبارک رضی چې خپلې ځمکې کې دغه ځای پورې د خپې خښې کې چې زه د جنګ نه ونه تښتم سبا ما د څوک پیغور نه کړي چې د جنګ نه راتښتېدلی، زه به یا به موږ ته فتح میلویږي یا به شهید کېږم، د دوه درېیمه لار ما سره نشته. زید بن خطاب رضی الله عنه یو اعلان وکړو، کفن یې راواخیستلو د سر نه یې تاو کړو، عطر یې ځان پورې ولګولو او قسم یې وخوړو چې زه به هغه وخته پورې چا سره خبرې نه کوم. ما سره د خبرو دوه طریقې دي، یا دا چې موږ ته فتح میلو شي خپل مسلمانانو وروڼو سره خبرې وکړم، او یا دا چې زه شهید شم او الله سره خبرې وکړم. ما سره درېیمه لار د خبرو نشته ده. زید بن خطاب رضی الله عنه دی کې شهید شو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه جان سره یو جماعت کو او د کفارو صف کې ناوتو. مورخینو لیکلي چې د کافرانو صفونه شلولو تر دې پورې چې مسلمه کذاب پورې ورسېدو. اور مسلمه کذاب ته هلته کې یسو خبرې وکړې چې یو آپشن د سره دا دی چې اسلام کې داخل شه، خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نبوت تسلیم کا، زما استاد جنگ ختم دی. اور کدا نه کوي دویمه لار دا ده چې ما ته بیا جزیه راکړه او زه ستا حفاظت کوم. دغه ځای کې به وي نبوت نه انکار وکړه توبه وباسه دوباره، او دغه ځای کې بیا د ستا مال جان حفاظت موږ کوو. اور کدا نه وي بیا درېیمه لار دا دی چې بیا به قتلېږي. دا ولو دوه خبرو کې انکار وکړو چې دا زه نه کوم، نه اسلام کې داخلېږم او نه جزیه در کوم. درېیمه لار دا وه چې جنګېږم در سره. خالد بن ولید رضی الله عنه دې ورځ دا نه دی قتل کړی، لښکر یې ځان سره واپس راوستو اور لږه موقع یې ورکړه چې خیر دی دا ځان سره سوچ وکړي. خو هغه باوجود مسلمه کذاب اسلام کې داخلېدو ته تیار نه شو. نه بس بیا ورباندې ښه مضبوطه حمله وکړه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سره د خپل لښکره. مسلمه کذاب چې څومره لښکرې دي هغوی ته شکست ورکې ډېر په تښتېدو باندې شو. اور د دې چې کوم د میمنه امیر و طفیل بن محکم دیو ټول وتښتېدو. هلته کې یو باغ و هغې نه غټه چردیولي تا وه حدیقة الموت ورته ویل کېږي، هغې کې دننه شو اور دا دروازې غټه بند که ځان پسې. مسلمانانو د هغې کلي محاصره وکړه. نه حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه دیو ځای کې وکتلو چې د محکم بن طفیل په یو غټ اوټی باندې ولاړ دی قلعې کې دننه اور د خلکو ته تقریر کوي. نو تیر ورسره و چې تیر سره ګزار وکړو هغه به د سر ولګېد هغه غیمازي کې ختم و. دې کې یو صحابي دی حضرت برا بن مالک رضی الله تعالی عنه غیر خپل ملګرو ته وایي چې دوی خو دروازه بند کړي غټ غټ دیوالونه دي دې نه موږ نه شو وړی دی، تاسو داسې چلو کې یو غټ ډال ما ته راکړي چې زه غې باندې کینم تاسو بیا نیزو سره روچت کې زه یو ځل د دیوال ته صرف ورسم نور بیا زما کار دی. نه صحابه کرامو په یو غټ ډال باندې کینولو
اور هغه نیزو سره ډال اوچت کو چې دیوال سره برابر شو نو एकदम ډایرکټ دنا قلعه ته ټوپ تورې وچوله چې کم هغه چوکیداران په ګیټ باندې ولاړو هغې قتل کړو دروازې کولاو چې دروازې کولاو که نو مسلمانانو لشکر دې قلعې ته دننه شو بس هغه د بعد یې قتل شروع کړو چې څوک یې مخې ته راتلی هغې پروا به نه کوله او دغه د مسلمه کذاب خپل محل و دلته به پاتې کېدو واشي بن حرب رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حضرت امیر حمزه رضی الله عنه شهید کړی دا مسلمه کذاب دی قتل کړی دی دی وایي چې ما کله مسلمه کذاب وکتلو چې ناست دی نو ما لاس کې نیزه وه او ما دا کوشش وکړو چې د نور صحابه کرامو نه مخکې زه دا قتل کړم وایي نیزې سره مې چې کله ګزار وکړو نو هغه سیده په هغې سینې باندې ولګېده او نیزه آر پار شوه بس एकदम راوغورځېدو حضرت ابو دجانه رضی الله عنه ورته ورسېدو هغه لاس کې توره وه هغې په د سینې باندې خنجر سره یا چې توره سور هغې سره ګزنو کړو هغې قتل کړو نه دې محل کې یوه ښځې بره نه د سترګې دا ټوله هر څه دا نظر دا کتلو چې د څه کېږي د منظرې کتلو نو یو اواز یې وکړو چې د عربو ډېر ښکلی انسان د جمال په اعتبار سره یو تور غلام د لاسه قتل شو وشي بن حرب رضی الله عنه طرف ته اشاره وکړه د مسلمه کذاب قتل سره مسلمانانو ته څه فایده وشوه صحابه کرامو ته دا فایده ملو شو چې د مسلمه کذاب قتل سره چې څومره فتنې وي هغه ټولې ختمې شوې او د نبوت چا دعوی کړي وي هغه څانګې وچې شوې ولې چې غټ لشکر خو دې سره و نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې د مسلمه کذاب قتل دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوی کارنامه ده اور اندغه جنگ یمامه کې 700 حافظان اور قاریان شهید شوي دې د صحابه کرام به کینې چې د قران یو لیکل غواړي چې د موږ سره محفوظ پاتې شي د سینې د صحابه کرام د حافظان شهید کیږي موږ سره قران محفوظ پاتې نشي دیو جن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جنگ یمامه نه پس د قران جمع کېدو باندې سوچ شروع کو بیا الحمدلله هغې ته یو عملي صورت ورکو دیو جن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل کېږي جامع القرآن یعنی د قرآن جمع کول والا زما مسلمانانو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زندگی نه زمونږ چې کوم مشران دي سیاسي میدان کې خاص طور پر نه هغې ته دې نه یو سبق حاصلول پکار دي مطالعه کول پکار دي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه حکومت کړی څنګه خلافت کړی مونږ خو یو غریب سړی وي چې لږ شان یو عهده ورته میلاو شي بې په ځمکې قدمونه نه لګي غریب سره دغه ملاقات ګران شي غریب ته وخت ورکول ګران شي دا خو اسلامي تعلیمات نه دي تاسو اوس د نږدې وخت کې بلدیاتي انتخابات کې وکتلو زمونږ د خلکو زمونږ د نوجوان مشرانو کشرانو څومره پیسې په دې باندې لوټ کړي په لاکھاو روپۍ او چې دې کسانو ته بیا دا ووایي چې دلته مسجد او مدرسه جوړیږي یا غریب خانه یتیم خانه جوړیږي کله موږ سره تعاون وکړي بیا وایي چې نه کرونا والی نه زه ورته چې کرونا نه یې والی قرآن والی چې نشو تماشو دپاره الیکشن دپاره پیسې شته وه چې کله د مسجد مدرسې خبرې راشي به بیا خوار پړک درنه جوړ شي همداسې ده که نه ده نو دوی ته زه یو پیغام ورکول غواړم څومره خرچه د بلدیاتو انتخابات کې کړي یا دې نه مخکې کړي که بایللې ده چې څومره پیسې د په الیکشن لګولي توبه استغفار کې دومره پیسې بیا ولګوه په مدرسې او مسجد باندې چې الله فتح د ما ترانه که خو د پیسې مې لګولي د آخرت کې راسره حساب کتاب ونه کې ځکه دومره پیسې مدرسې او مسجد کې ورکوم یې په غریبانو تقسیم کړه ستا خو ښه دی چا ته ورکوي چا نه ته زړه مطمئن اور که چا الیکشن ګټلی هغه ته پکار دا دی چې دومره پیسې بیا هغه الله لاره کې ورکړي چې الله ما ته فتح د نصیب کا آخرت کې راسره دو پیسو حساب کتاب ونه کې الله د مسجد او مدرسه کې اچو څه خیال مه دی دا کول پکار دی اور که الله رب عزت سره په حساب کتاب شو نو پته نشته چې بیا به حساب کتاب د روپۍ نشي ورکولی دا خو ته لکونو لګولي بل زه دا وایم خپل کله کله سوچ کوم چې زمونږ دا علاقه سیمه نه ده ډېره بدبخته علاقه ده بدقسمته علاقه مونږ دلته کې چې ایم پی ایم این راځي هغه د یو پارټۍ راشي بیا چې ورسره ښکته راځي هغه د بلې پارټۍ راشي نو خپله کې اختلافات دي اختلافاتو نقصان د سیاسي خلکو څه دی عوام ته تکلیف رسي عوام تباه و برباد دی یو هلته نه منظور کړي چې دا ګیس والا پیپ لاین به کېږي هلته نه بل ورباندې راپاسي چې نه ما نه وي پاس کړی دا به نه کېږي چا ته نقصان دی هغه خو کور ته ګیس نه رسېدلی دی هغه ته خو کور کې ګاډي ولاړ دي هغه ته خو کور کې هر څه 24 غنټې 20 30 دي دا غریب سړی دی دا کله انګیټیان یې لګه او کله لرګي وړه دا تباه و برباد شو همداسې دا که نه ده دا زه مشاهده کوم دا زه ګورم ځکه درته وایم بل یو رب راپاسي هغه به وایي چېرې دا غریب سړی دی دا زه چېرته چوکیدار ولګوم کلاس 4 کې بل ورمې راپاسي اوبجیکشن به وکړي چې نه ما اجازت نه بغیر دا ته نشي لګوی هم مشر ته ووایي نو هغه کلاس 4 والا غریب بیړه غرقه ده دو خپلې مازې کې
د هر ځای کې یو به راپاسي چې دلته روډ جوړېږي بل فریق ولا راپاسي چې نه دلته موږ اجازه نه بغیر به روډ نه جوړوي. زما خیال دا دی چې کم کار کول ولوي هغې ته د بورډونو لګولو یا د هغې ته د هغه ځای ته تلل یا تصویر وبستل چې ما خلک وګوري چې ما دا کار کړی والله د هغې ضرورت نشته. کار کول ولا خلک پیژني خلک واښه نه خوري. همداسې دا که نه ده په ستا کارنامو هغه سړی نه پوهېږي چې هغه واښه خوري هغه ځناور دي. دا انسان د روټۍ خوري د په خپل خوراک څښاک پوهېږي د ستا په کارنامو هم پوهېږي چې ته د کار سړی و که نه. کم سیاسي سړی څومره کار کوي هغه نه خپل کارکنان خبر دي او چې کار نه کوي تش په تصویرونو کارونه نه کېږي نه په تش بوډونه لګول نه تش. دا عام خبره کوم زه څه تخصیص نه کوم دا ټول پاکستان کې دا حل دی. کار به یو کړي دا نوي بورمېنه چې خپل بورډ بورمې ولګي چې دا مونږ کړی دا څه تکمیل وي دا څه سیاست دی په دې د لعنت وي ټول په دروغ دوکا ظلم بربریت. زما خیال دا دی چې علاقه به هله ترقي کېږي که نه چې کله دا سیاستدانان دا سوچ وکړي چې زما علاقې کې کار وشي خو یې وکړه چې څوک یې کوي خو ودې کړي دا به علاقه ترقي کېږي. همداسې ده که نه ده. او والله زموږ دا سوچ دی. ګوره زه د مسجد او د منبر او د محراب سره یم زما د مدرسې سره یا چې کم سوشل ورکس لږ ټکه پکه کوم زما دا سوچ دی که چې زما علاقې کې څوک کار کوي ودې کړي خو چې عوام پکې فایده وي. رکاوټ ورته نه دي جوړول پکار. هغه غریب لګیا دی یو کوشش کوي ته ورته که تعاون ورسره نه شي کوي کم از کم رکاوټ ورته مه جوړوي. مونږ دا وایو چې زما نوم پکې نه وي خو یې شته که ته رانه ټکی کار هم وکړې یو ځای کې اوبجیکشن بل ځای کې اعتراض بل ځای کې اعتراض ستا دې علاقې کې ارد ګرد چې څومره دا روډونه پراته دي یا کوڅې پراته دي یا چې کم ګیس پیپلاین اوسه پورې انکمپلیټ دی انکمپلیټ دی پوره نه دي دا ټول د سیاسي اختلافاتو شکار دي. خپلې جانډې کور کې کېده ویښ ښکلي عوام خدمت وکړي په دې درته اجر نه میلوېږي بلکې عوام در باندې اعتماد کړی دی دې دپاره کړی چې ته به خدمت کوې. او که چېرې دا هده در سره ده هغې چې کم فرایض هغه نه پوره کوي نو علماو لیکلي ویل للمطففین کې دا هم راغلی. مونږ ناب تول کمي دې ته وایي چې یاره ټماټر کیلو پکارو دي نیم کیلو چولي یو دړي پکار و دي 3 کیلو چولي دي دې ته ناب تول کمي وایي او دا وایي چې دا حرام کار دی. او چې زه د سرکاري ادارې کې ملازم یم یا پرایویټ ادارې کې یم یا ما اداره د هغې ته وخت نه ورکول دا هم ناب تول کې کمی ده. کومه سزا شعیب علیه السلام قوم ته الله پاک ورکړې وه هغه سزا به تا ته هم میلوېږي. او که تا سره یوه عهده ده هغې کې ته خیانت کوې کار نه کوې نه ته هم ویلو المطففین کې داخلې الله پاک به درنه قیامت ورځې تپوس کړي. دا ناب تول کې کمی ده که کوی شي ټیک ته میدان ته وځو که نه شي که ښه ښکلی کور کې کېنه ښه غټه استعفا ولیکه چې یاره به زه نشم کولی. دیو جنه زما مسلمانانو زما د خبرې مقصود دا دی چې انساني خدمت دپاره خدمت خلق دپاره چې میدان ته راغلی بیا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لایف سټډي کوي هغه به ګوري بیا به ته انشاءالله ښې طریقې سره خدمت کولی شي. نغې دپاره صحابه کرامو کوم سیرت دی دا مطالعه کول پکار دي. الله رب عزت مو ته او ستاسو باندې عمل توفیق نصیب کړي. سبحان الله وبحمده سبحان